حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و یو سیړی راوړل شو او اسمان ته ولګول شو یو سیړی راوړل شو او اسمان ته ولګول شو او دا سیړی چې وای دا د زمرد او د زبرجد نه جوړه و اوس اکم بورا چې هغه پاګټه پوری تړلې شوی دی یو سیړی راوړل شو داسې اسمان ته ولګول شو دا د زمرد او د زبرجد جوړه ده جبرئیل علیه السلام سره مرګره دی وای د الله پاک پیغمبر از چې اسمانونو ته پلکاو په کروڑاو په زرګاو فرشتي ور سره هم روان دي واځي نبی رسول الله او جبرئیل علیه السلام نه دی دا به موږ دا وایو چې دا یو لیفت او دا سیړی د دې زمانه به موږ وایو دا یو لیفت دی نو د زمرجد د څه شي د زبرجد او د زمرد سیړی او نبی رسول الله په اسمان ته روان شو حدیث مبارک کې راځي وای کله چې نبی رسول الله سلام فرمایي وای مون اول اسمان ته ورسېدو کنه نو جبرئیل علیه السلام د اسمان هغه دروازې ته کړه ورکو چې کړه ورکو وی د بارین ورته आवाज وشو چې څوک وی جبرئیل یما او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را سره مرګره دی بر د اسمان د دروازو چې کومه فرشته دا غور ته وی ولیدته دعوت ورکړې شوی راوخته شوی د چې تا ځان سره را روان کړی دی جبرئیل علیه السلام ورته فرمایل او دی الله بلل دی دروازه ورته کوله شو نبی علیه السلام فرمایي و چې کله اول اسمان ته ختم آدم علیه السلام ناشته په اول اسمان آدم علیه السلام ناشته انتهایی بزرگ انسان دی په جبرئیل علیه السلام راته فرمایل محبوبه دا ستا پلار دی دا ستا نیکه دی دا آدم دی په د باندې سلام ور واچوه ما په آدم علیه السلام باندې سلام ور واچو په آدم علیه السلام راته جواب راکو مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح زمان نیک بچی ته د خیرالی وی زما صالح او نیک عمل بچی ته د خیرالی وی والنبي الصالح او په نیک عمل پیغمبر د خیرالی وی په آدم علیه السلام راته جواب راکو نیک عمل بچي ورته ځکه ګوره ورسره تمام پیغمبران وي زمون په نیک رور دی سلامي زمون نیک رور دی خیرالی وي آدم علیه السلام سوي زمان نیک بچی ته دی خیرالی وي ځکه چې د آدم علیه السلام مونږ ټول اولاد یو کنه بیا روایتو کې راځي وي او د نبی علیه السلام د پاره دعاګانې آدم علیه السلام وغوښتلې او نبی علیه السلام فرمایي وي د آدم علیه السلام خي طرف تم څه شکل نو او ګس طرف تم څه شکل نو نو چې کله به آدم علیه السلام د خي طرف ته داسې او قتل کنه نو او به خندل خوشاله بشو ډیر خوشاله بشو خو چې د ګس طرف ته به داسې مخ راواړو کنه نو په جړا بشو ما جبرئیل علیه السلام نه تاسو کو چې د خي طرف ته سوق دی او د ګس طرف ته سوق دی چې خي طرف ته آدم علیه السلام زمونږ نیکه ګوري نو خوشاليږي خو چې ګس طرف ته ګوري جاړي جبرئیل داولي جبرئیل علیه السلام راته او فرمایل وی دی خي طرف ته اصحاب الیمین دي دا هغه خلک ته چې چاته به عمل نامې په خي لاس میلاویږي دا د نیک عمل اولاد دي نو چې آدم علیه السلام دی خي طرف ته وګوري او د خپل نیکانو اولاد باندې نظر پریوزي خوشاله شي خو چې د ګس طرف ته وګوري نو دا دغه اصحاب شمال هغه ګس لاس والا اولاد دي چې هغه ته عمل نامې په ګس لاس میلاویږي الله دې مونږ ته نه راکړي په ګس لاس دې چې ګس طرف ته وګوري دا بدعمل اولاد چې ویني نو دې په جړا شي خپش بیا حدیث مبارک کې راځي ویمون نبی علیہ السلام فرمایي جبرئیل علیہ السلام را سره مرګره دي دویم اسمان ته لاړو وی دویم اسمان دروازې ته هم جبرئیل علیہ السلام کړه ورکو وی دا هغه طرف نه ورته جواب میلاو شو سوکي او صدې کار دی وی جبرئیل ما محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را سره مرګره دی وی ولی الله را وخته دی وی او الله تبارک وتعالى را وخته دی هغه ته دروازه کولاو کړو په نبی علیہ السلام واچو په دویم اسمان کې بیا حضرت یحیی علیہ السلام او حضرت عیسی علیہ السلام سره ملاقات وشو د ترورې زامن یحیی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام سره ملاقات وشو جبرئیل علیہ السلام ته فرمایل په دوی باندې سلام ورواچو نبی علیہ السلام په سلام ورواچو هغه ورته جواب ورکو مرحبا بالاخ الصالح وبالنبي الصالح من خیر علی و یخبل نیک عمل ورورتا او نیک عمل پیغمبر ته بیا دا غي زن روان شو جبرئیل علیہ السلام سره مرګره دی وې دریم اسمان ته لاړو
هغه طریقه و چې کله جبرئیل السلام اسمان دروازې ته کړس ورکو تپوس شو څوک وي جبرئیل امین ما څوک در سره دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را سره دی وی دروازه کولو شو دریم اسمان ته وختو دریم اسمان کې یو انتهایی خوششکل خسته انسان ناست وی جبرئیل السلام راته وفرمایل چې سلام په ورواچو ما په سلام ورواچو هغه راته هم جواب راکو ما د جبرئیل علیه السلام نه تاسو کو چې دا دومره خسته انسان څوک دی ما ته چې دا یوسف علیه السلام دی استارو یوسف علیه السلام دی نبی علیه السلام فرمای وی ما اولید په دریم اسمان کې وی الله تبارک وتعالى د دنیا نیم حسن یوسف علیه السلام ته ورکړی دی دنیا کې چې دا څومره حسن په انسانانو کې موجود دی کنه دا غ نیم حسن دی او د دې غ نیم حسن الله تبارک وتعالى چاته ورکړی دی یوسف علیه السلام ته و متکلم خود ځان صفت نه کوي کنه یو سړی بل سړی ته ویل کې ډیر ښایسته ډیر ښکلی نو کو دې په خپل هم ډیر ښکلی خود ځان صفت خو نه کوي کنه چې زم ښکلی یم د خپل صفت خو ځانو جبرئیل دا یوسف علیه السلام ته الله د دنیا نیم حسن ورکړی دی خو دا ټول حسن نبی علیه السلام ته ورکړی شوی د دنیا ټول حسن چاته ورکړی شوی دی نبی علیه السلام ته ورکړی شوی دی هغه یو صحابي وی کنه وی زه نبی علیه السلام ته مخامخ داسې ناستم او څوارلسمې سپوږمۍ راختلې وه وی ما به د نبی علیه السلام مخ مبارک ته کتل بیا مې سپوږمۍ ته کتل په دې زړه کې فیصله کومه چې یاره دا سپوږمۍ ښایسته ده که دا نبی علیه السلام ښایسته دی اوس دا فیصله مې ځان له په زړه کې راښ کړې ده کله نبی علیه السلام ته ګورم کله سپوږمۍ ته ګورم په آخر کې مې دا فیصله وکړه چې زما محبوب د سپوږمۍ نه ښکلی دی ځکه د سپوږمۍ په مخ کې تور داغونه شته دی او زما د محبوب په مخ کې داغ نشته دی زما محبوب د سپوږمۍ نه هم ښکلی دی نو به هر حال یوسف علیه السلام ته الله د دنیا نیم حسن ورکړی دی خو د هغې نه زیات حسن چا ته ورکړی شوی دی نبی علیه السلام ته یوسف علیه السلام به چې چا ولیدو عاشقان پې شو څه پې شو عاشقان پې شو خو ایمان یې را نه وړو صرف خپلې ګوتې کټ کړي خو ایمان یې را او د نبی علیہ السلام په چهره مبارکه چې د چا نظر پریوته دی هغه خپل دین بدل کړی دی هغه خپل زړه وس کړی دی هغه خپل زندگی بدل کړی دا د نبی اسلام د مخ مبارک اثر نه په دریم اسمان کې ملاقات د چا سره وشو د یوسف علیه السلام سره په څلورم اسمان کې ملاقات وشو د حضرت ادریس علیه السلام سره او بیا مې په پنځم اسمان کې ملاقات وشو د هارون علیه السلام سره او په شپږم اسمان کې ملاقات وشو د موسی علیه السلام سره او وی په وم اسمان کې ملاقات وشو د ابراهیم علیه السلام سره وم اسمان ته چې لاړم داسې بیت المعمور سره یو سړی ناست یو ډډه ورته والده ما د جبرئیل علیه السلام نه تپوس وکړ چې دا څوک دی وی چې دا ابراهیم علیه السلام ستا نیکه دی نو ابراهیم علیه السلام ته نبی علیه السلام سلام واچو نبی علیه السلام په سلام واچو نو ابراهیم علیه السلام ورله جواب ورکو مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح زما په نیکمله بچی دی خیرالی وی ستړي مشه د خپل نیکمله بچی ته وګوره آدم علیه السلام ورته زما نیکمله بچی او ابراهیم علیه السلام ورته سوی زما نیکمله بچی نور پیغمبران ورته سوی زمون نیکمله رور دا ولې دا خبره حقیقت ته چې موږ ټول اولاد د چایو د آدم علیه السلام د تمام انسانانو نیکه د پلار دی خو ابراهیم علیه السلام ولې وی چې زما په نیکمله بچی دی سلام وي ځکه دا نبی علیه السلام په اولاد د اسماعیل علیه السلام کې دی او اسماعیل علیه السلام بچی د چا دی د ابراهیم علیه السلام دی نو ځکه دی ورته وی زما په نیکمله بچی دی سلام وي نو ابراهیم علیه السلام د بیت المعمور سره وی ډډه وخلی دا بیت المعمور چې دی کنه دا په وم اسمان کې خانه کعبه په بالکل د دې په سمت باندې بالکل د دې سره برابر په وم اسمانونو کې دا خانه کعبه ده پس مکه چې کوم خانه کعبه ده کنه دا په وم اسمان کې دا غي ته بیت المعمور ویل شي او بالکل د دې د پاسه ده وی کو چرته دا غي نه یو شی راتاو کړي شي کنه نو د خانه کعبه بالکل د چت د پاسه بلې دک شان دا بالکل په وم اسمان کې ده او الته کې دومره د پرشتو رشته کنه دومره رشته وی او یا زره پرشتي روزانه زو دا غي نه طواف کوي
عبادت کې الته او یا زره پرشتي روزانه هو چې یو ځل لاړ شي تر قیامت پورې دوباره نمبر ناراضي دا خو موږ بختور یو کنه چې کله مو زړه خو غواړي خانه کعبه له لاړ شو ستې وکړو طوافونه ته وکړو پرشتي چې په ژوند کې یو ځل د بیت المعمور نه طواف وکړي تر قیامت پورې دوباره نمبر ناراضي ابراهيم عليه السلام دا غي سره ډډه لګولې و دا چې غشته واقعا اوریدل د لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې بتاو ته ان شاء الله ولغږ غشته واقعا او بیرات ملاويږي او د غنټې د نشانه سره کلیک کړئ تاسو ته نه ویډیو ګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم شریکه کې والسلام ډېر مننه